تاسو رای معلومو. هلو السلام علیکم. ښه جي جمال خان کوم ملګري چې وخت نه هغه زه د خیم خپل ځاني د خیمه او ما زه په دا اول کې کسته د خان کارکون دي خاص کارکون دي او د زکات ترنن دي او هغه د واسطه کله چې سیواغه چې په تمبو کې اوسېږم زما ته پوښتنه کې په ګاول کې صحیح دا چې وخت یې د خلکو وخت دی څنګه چې سیواغه وخت کایله ستاسو په واسطه خپل خورینه چې سی ورکړي او زه غریب پاتې پاتې شوم نو ماته به چې زما تاسو نه کوي د خپل اتم خورین چې دا وي ډاکټر دی دا وي ګاډي دا وي ورکړي مال نه راکړي د خلکو وخت ته لا څه صحیح یا د خلکو صحیح 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 دی صحیح خلک داسې خلکو خوښ دي څوک چې کرپشن کوي څوک چې ډاکي وخي بالکل دا خلکو وخت زه نار ناسم دا سامان کوي کوي په کمپیوټر کې وسېږم زما ګاون کې خپل کسان نه پیسې وکړي د خلکو کسان خوري خلاصر کورونه ګاډي د په کمپیوټر کې وسېږم په ایمان زما روپۍ نه راکړي صحیح صحیح ډېر زیاته منه ګران اردوونکو د غرور کالو کو باقاعده خپل نه پته ورکړله هغه ویل چیرې مخکې یو کس کال کړو هغه دا تپوس کړو چیرې د خلکو ولې خوښتي نه دی ورته وی چیرې د هغه خلکو خوښتي چې کم خلکا ډاکی وخی او زه غریبی ما د زکات د چرمنې پیسې چې کم دی هغه وخلی او هغه کې چې کم دي نو غریبانان له اسم ور نکړل. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب څوک کم زینا د اطلاعینه خبرې کومه ارکلی درته وایي سنو مم دی پلکنیاز صاحب څه به وایي دا وایي چې د صوبې مکمل رونق ختم شو او په دې دور کې جی تو غریبانو ته ګوري خلک چې کوي نو یو وخی ویره د مهینی او ډېر د تکلیفونو سره خلک مخ دي او هسپتالونو کې د غریب سړي تاسو نشته جی او دې زنانو ته ګوره د چا تیزار پخو باندې وی رچانی زړی مړی ارسي اچولی د خلکو ته چې ګوره والله دا زړه بری ته خپشي بالکل همداسې ده نو اخر لکه دې موږ له سو کوي کنه چې کوم هغه ارسه ورته خلکو دا کول چې کوم امیدونه ردمینه نو دوی خو هغه امیدونه باندې خلکو له بو اړولي نو بس موږ به دوی چې بس خدای پاک چې بس په دې خلکو تانی کې هدایت وکړي چې بس د دې شذور نور ووري او د خپل ملت وګوري د خپل غریبانو خلکو ته وګوري دا د مورونه دي او دا خلک د مون سره ژوند دي دا د مون په کار راځي بالکل همداسې ده نو بس دا ډېر زیاته مننه دې د کرپشن ناروالي او کرپشن خو دې دومره ډېر وکړي چې دا غنور پاتون هم ډېر وکړو بالکل او زه مهرباني هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی مننه تشکر سرو کړی نه لفظان ته هر کله مینه احترامات ډېر مننه جی الله دې عزتمن کړ جی ملک صاحب بس زه خو دا وایم چې چا پیښې دې وکړي که نه او چا پورې د خندا وکړه نو هغه د نه په دې نه د هغې پورې مرګ نشته چې څو پورې باندې هغه پیمانې پوره کړي نه بالکل همداسې ده نو دغسې خبره ده چې چا ته دې څه وویلې یا د چا په تخلیې باندې پیښې وکړي چا ته د سترګو وکړي چا ته د ډوڼو ووایي چا ته د ګوډ ووایي نو هغه په پیمانې په خپله پوره کېږي دا دی او دې ملګري خبره وکړه چې په دې ملک خاص کر زموږ په دې خیبر پښتونخوا کې دوی خو ډېرې لویې وعدې کړې 50 لک کورونه دي 15 لک کورونه دي او دغسې به نوکریانې او خلک به دلته راځي نوکرو دپاره اوس موږ تنګ شوي چې خدای کم خبر دي د دې د لاسه ځکه چې مخکې به څه سړک مرک جوړ شو یا به څه ته پل مول جوړ شو یا به لار جوړه شوه نو مزدورۍ مې پکې وکړې اوس خو چې دا زیاره خو زما ته نه شي یاد چې دلته چا خښته ایښې ده بالکل همداسې ده بس الله دې معافي وکړي بس ټول د خدای خپل وکړي چې د دې خاورې او د دې ملک لپاره خپل الله اواز پورته کړي امین دغسې یو ځای شي الله دې عزتمن ډېره مننه